خود عاشق تمنا دائی او درد دائی چی جانان استا خیری میں پا دعا من لی دی جانان استا خیری میں پا دعا من لی دی داستا بے وفائی میں پا وفا من لی دی داستا میرا بانے ملا پا خواہ من لی دی تاسو بوئی دا خو ٹپا غندی دا نا بیا کمقلی نه پوهیږي یو حدیث ته ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ ناسته د پیغمبر په مجلس کې او سردار کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرمایل چې من قال لا اله الا الله دخل الجنه چا چې لا اله الا الله ویلی اب جنت ته ځي ابو ذر وی چې و ان زنا و ان سرق کچا زنا کړي او غلا کړي جنت ته بځي پیغمبرو فرمایل چې و ان زنا و ان سرق که زنا او غلا کړي جنت ته بځي بیا ابو ذر وی چې و ان زنا و ان سرق پیغمبر وی و ان زنا و ان سرق بیا ابو ذر وی و ان زنا و ان سرق و ان زنا و ان سرق و ان رغم انف ابي ذر کدا ابو ذر پوزه په خاورو ککړیږي دا سړی به جنت ته ځي ابو ذر چې د دې حدیث روایت بکولو نو دا د پیغمبر خیره بهم پکې ویل چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم وان زنا وان سرق قلت وان زنا وان سرق قال رسول الله وان رغم انف ابي ذر صحابه ورته وی چې دا خو درته پیغمبر خیری کړي دا جمله ته کټ کدا د خیرو نو ابو ذر ورته دا وی چې جانان استا خیری میں پا دعا من لی دی جانان استا خیری میں پا دعا من لی دی داستا بے وفائی میں پا وفا من لی دی داستا میرا بانے ملا پا خواہ من لی دی تاسو خیال راگئی عرض داو چې کم شان سره د حقیقي عشق دی هغه د پاره شپرونو څه شي شپرونو څه عشق کې خو عاشق د سر بازی لګي د سر بازی نو تاسو به خو زینا او چا سره چې سړی اوچتیږي په سوکي ووهي ځکه زه یو سړی چې اوچت شي بیا په ما ساډوبي راځي ټیک شو عرض دا عزیزانو چې ستاسو مخکې یو مضمون بیانول مضمون دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل دور حیات کې ستا په دې ملک کې یو مسله چیړ ده دو دي یو دا مسله چیړ ده چې امام ابو حنیفه کافرو امام شافعی کافرو امام مالک امام المدینہ رئیس المدینہ شیخ المدینہ دا کافرو امام حنبل کافرو دا پاکستان نه دی دا مسائلستان دی دا څه شی دی مسائلستان دی په دې کې هره ورځ نوې نوې مسلې پیدا کیږي بیا په دې پاکستان که تاسو هره ورځ سوچ وکئ د یهودو عذاب نازل دی فباؤوا بغضب على غضب وللکافرین عذاب مهین هره ورځ په پاکستان نوې نوې عذاب نازل نوې نن عذاب چې نازل شي زخم بسټې لا بجوړ نه چې سبا به در باندې بل عذاب ستا په ملک دا یو تحریک شروع دی چې امام ابو حنیفه مسلمان نو عزیزانو که امام ابو حنیفه مسلمان نو زما د خدای په ذات قسمی که په مخ د ځمکه اډو مسلمان موجود شي امام ابو حنیفه او امام شافعی او امام مالک که مسلمان نو نو په مخ د ځمکه اډو مسلمان شته نه اول به زه د کفر اور ته دانګم او راپسې به تاسو را دانګئ ځکه چې اسلام اډو شته نه دا مسائل هم ستا په پاکستان کې شروع دي
هوا ورکړی کیږي. بله مسله ستا په ملک کې حدیث نشته. حدیث د یهودو ډکوسلی دي. دا یو مستقله دنیا ستا په پاکستان کې اوسیږي چې حدیث تا د یهودو ډکوسلی وي. نن د پاکستان سنی دی له پاتې شو، شیعه دی له پاتې شو چې شیعه ملا راشي زینب سکینه پانی نہیں ملا، پانی نہیں ملا، پانی نہیں ملا، او دا ورته لاندې ناستي دا شیعه دي. دیکھو وګورئ سنی دی له پاتې شو، سنی دی له چې امام حسین توره راواغسته په کربلا کې یزیدیانو سره جنګ وکړو او دا یې وکړو او لاندې ته واه سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بس خبر خلاص. زوم چې سیچ دی پھر خون دل سے گلشن اسلام کو، سیچ دی پھر خون دل سے گلشن اسلام کو، اور زندہ کر دے پھر شہید کربلا کے نام کو. سیچ دے پھر خون دل سے گلشن اسلام کو، اور زندہ کر دے پھر شہید کربلا کے نام کو. حیدر خیبر وہ لیکن بازوئے حیدر نہیں، شمر لاکھوں ہیں مگر شبیر کا لشکر نہیں. نن د دنیا شمران موجود دی، پرویزیت لوی شمران دی، قادیانیت لوی شمران دی، دا منکرین ابو حنیفہ لوی شمران دی. زو شیعہ د امام حسین د لوی شک دعوه کو راځي چې تور او روالو او دوی سره غزا وکړو کنه. ته ما باندې غول تپې او زه تا باندې غول تپم. غیرت خو دې ته وایي. ما پړچنار تلو زما پابندي لګولې وه لکه ما څه ویلي دي. ما څه کړي؟ ما خرې ته لاس وړی دی، فساد مې کړی دی، شر مې کړی دی، ما څه کړي؟ خدا مې ویلي دي چې او شیعو اور دې په سر ولاړ دی. اور که دا اور په دې غره راپورې وتو نہ به ته شیعه پاتې کېږي او نه به زه سني پاتې کېږي. تاسو خیال راغی؟ خبره دا وه. بله دعوه چې سینې ولې وهئ؟ خدایم خوار نه که ځانم مړ کو. راځئ چې بل ووهو، د امام حسین دشمن ووهو. او که تاسو وایئ چې نه سینه والو کې جنت دی نو دا ستاسو مولیان ولې سینې نه وایي؟ دوی ولې کمیس نه وباسي؟ یا دا تاسو کې چې کوم مالدار شیعهګان دي دوی هسې دا پاسم گوری انہوں کہ کمیز نکال اور زنجیر اس کے ورکا کہ مار جان، یا تو بھی مارتے یا میں بھی نہیں مارنا. خبر ہے نا منگ گرزو جنت پس رو رہا تو امام حسین زوام زد امام حسین شکم زو زمادہ مرگری دی. تو گورا چې په پاکستان کې نن د پاکستان حکومت ته پیزوان داغه قانون د پاره چا چولې دی چې کم قانون د امام حسین په کور کې نازل شوی. نعرہ تکبیر، علماء دیوبند، کم قانون چې د امام حسین په کور کې نازل دی هغه قانون د پاره نن د ضیاء الحق په سپېږمو کې پړي چا چو علماء واچولی دي کنه دیکھو دې کړ چکی. ها شورو یې کړی څه کسان ځان سره مرګري کړي چې اله شریعت بلم پیش کړي، شریعت بلم پیش کړي. او تاسو دا مولیان ولې نه شریعت بل خلاف یې ولې مخالفت کوي؟ واورئ باواز بلند واورئ شریعت بل چې څوک خلافي خدای دې په شرمونو وشرم. آمین آمین. د شریعت بل چې څوک خلافي خو چې څوک د شریعت په بل د ضیاء الحق حکومت له دوام ورکوي الله دې د هغې خرطمونه وکړي او لکۍ دي. شریعت بل
زما په اومه پیړۍ د لعنتي چې زه به د شریعت بل خلاف یم. شریعت بل درته ووایم، شریعت بل تا پیش کړی چاته دی؟ سینیټران مسلمانان، ممبران مسلمانان، امیر المؤمنین صدر پاکستان مسلمان، او بیا داسې مسلمان نه پرونی پر ریفرنډم کې تا نه ووټ غوښته او پرچه چاپ کړی وې، مقابله کې څوک نه و چې تاسو اسلام بنئ، لاندې لیکلي چې ها یا نه. نو ما داسې ویلی شو چې نه، نو په هغه ورځ زه وتښتېدم، بډهبېره کې مې ورځ تېره کړه چې دا پرچه یې څوک را نه وړي بېړی غرکشه. اوس که لاندې لیکمه چې ها خو دی منم، او که ویم چې نه هلته اسلام نه انکار دی، بیړي غرکشه، دا څه مصیبت دی؟ وتښتېدم. تاسو اسلام منئ نو لاندې ولیکه چې ها یا نه. خلقو ولیکه چې ها، خو چې خلقو ولیکل چې ها، ده وویلې چې زه صدر شم، 15 کالو له زه صدر شم. د دې مطلب څه چې تاسو اسلام منئ نو زه اسلام یم. نو دې شریعت بل والاو نه تپوس وکئ چې تاسو دا شریعت بل اسلام ته پیش کړی دی، اسلام نه اسلام غواړي. څنګه مسلمان چې کارونه د اغیار کړی، څنګه مسلمان چې کارونه د اغیار کړی، کر ټول د ازغو کړی بیا ته تمه د گلزار کړی. څنګه مسلمان چې کارونه د اغیار کړی، کر ټول د ازغو کړی بیا ته تمه د گلزار کړی. کرې ازغي او تمه ته د گلزار کې. شریعت بل زما څه کار دی چې د قومي اسمبلۍ ممبرانو ته به زه شریعت بل پیش کوم؟ دې د قومي اسمبلۍ ممبرانو پرون ستاسو په کوڅو کې نه ویلي چې زه اسلام دپاره ولاړ یم؟ ویلي و که نه ویلي؟ دې شرمېدلو، دې پرتوګ ایستلو. پرون تاسو ایجے لوگ بھی ہیں شریعت بل ندی مردین، او تاسو خو قمقل یئ. یو سپیګمم که نه وی قمقل یئ. والله ٹھیک کہندے ایجے ظالم بھی ہیں جڑے شریعت بل دے خلاف. خدای دی بے خباسا سو چکا بیا واحد قانون شریعت تے چې په 40 کاله کې د پاکستانیانو جوړ پې رانغی. 40 کاله د جناح صاحب نه ونیسه تر ضیاء الله کا پورې په 40 کاله کې د پاکستان قوم په شریعت متفق نشو. دا ملک لعنت ته، خدای دې په وخت چرته بل چاته حواله کړي. دا لعنت ته، دا ملک نه دی. کم قوم چې په 40 کاله کې د خپل مذهب په قانون متفق نشي، هغه هم څه قوم وي، هم څه خلک وي. درې خبرې دي، درې چا کې د هیچا اختلاف نشته، د هیچا. غل نه لاس غوڅ کا، په پاکستان کې د که غل نه لاس غوڅ کو ملک پې ورانېږي، ملک پې تباه کېږي، د توربېلې بند پې راشلېږي. لیکن د یو غل نه لاس پرې کولو باندې به ستا په ټول ملک کې امن و امان شي، ټول ملک. دا پولیس ستا چې نن د خدای په قهر اخته دی او 24 ګنټې په دې سړکو منډې وایي، دا پولیس به په آرام په تاڼو کې پروت وي، په تاڼو کې به پروت وي. مونږ خو په دې ملک کې د امیر المؤمنین نظام غواړ، د عمر فاروق نظام. د شپې لګیا دی ګرځي، یو دروازې ته غوږ ونیو، د مور او د لور جګړه ده. مور یې ورته وی بچیه پیو کې اوبه واچوه، پی کم دي سبا به پیسې کمې شي. لور یې ورته وی مور امیر المؤمنین آرډر کړی دی چې چا په پیو کې اوبه واچولې سزا به ورکړی کېږي. مور یې ورته وی بچیه نیمه شپه د امیر المؤمنین به اوده پروت وي، زر کوه. لور یې ورته وی مورې خبره دې ټیک ده چې امیر المؤمنین به اوده وي، خو د هغه خدای خو ویښ دی. د امیر المؤمنین خدای خو ویښ دی او ما ته ګوري. هغه امیر المؤمنین چې د دنیا په زړه حکومت
نن ستا د ملک مشینری ګرځي او دروازې نه اخوا زنا کیږي. ستا د ملک مشینری ګرځي په بالاخانو کې پاس جواره پړونه لګېدلي. د ایوبیا کیس کې د ضیاءالحق صاحب د ایمان امتحان ښه خوندناک د مکې نه پاک راغلی و. ما دې ملګرو ته وی ما وروره زه خو توبه وباسم که د یو سړي له د شریعت مطابق سزا ورکړه د یو سړي له نو زه به وایم چې خدای ضیاءالحق ټول عمر لرې د یو له دې ورکړي. اول دې په دروی شراب اسکلي او بیا دې سنگسار کی زنا یې کړې گواه په دنیا ده. که د یو له ورکړه دی د خدای ټول عمر لري او که د یو له ورنکړه په داسې طرف ورک شه چې باد یې را نشي. دا دھوکہ دا. زباں پہ دل کا ہے غل اور سر میں کفر کا سودا. زباں پہ دل کا ہے غل اور سر میں کفر کا سودا. چھپائے جا رہے ہیں یا آج کل بت آستینوں میں. کہاں اسلام تیری اٹھ گئی وطن سے غیرت بٹھایا کفر کو لا کر نبی کے ہم نشینوں میں. وہ بت جن سے اڑتی نہیں اپنی ناک کی مکھی خدا کی شان یہ بھی ہے خدا کے نکتہ چینوں میں. زباں پہ دین کا ہے غل اور سر میں کفر کا سودا. دو دوستان په لاره روانو ونې لاندې وده شو. چې وده شو زمری پې راغی. چې زمری راغی نو د یو چې وکته چې هوی زمری راغی دا خو اوبه م خوري نو ځان یې مړ کو سا یې راښکه او ده ته دا پته وه چې کوم مړي نو زمری ورته څه نه وایي مړي ته څه نه وایي. دی بل چې خیال کړی دی چې دا خو زمری راغی نو منډې کې پاس ونې ته وختو او دی بل ځان مړ کو زمری راغی ته ګیر چاپېر تو شو په دې غوږ کې وله پوزه وواله او تې لاړو. نو پاس نه ورته دا لالا کرمدین وایي چې هلکه دې زمري درته په دې غوږ کې څه ووایي. زمري راته په غوږ کې ووایي چې دوستا باشد کے گیر دست دوست. دوستا باشد کے گیر دست دوست در پریشان حالیو درماندگی. وی دیز مری راتا پا غوږ کې وی چې دوست هغه دوست دی چې د بل دوست لاس ونیسي د مصیبت په وخت کې. دا ستا څنګه یارو چې په تا سخته راله نو دی درنه ونیله وختو. دا یاد کوئ چې که تاسو خیال وکئ په دې سوات کې یو بزرګ دی صاحب د سوات ورته وایي او ډېر لوی ولی نن نه شپږ اوه شلې کاله مخکې تېر شوی په لاره روان نو یو هندو یې ولیدو چې هغه لګیا دی رام 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 ستوائی گرو کیے سات نام دا وظیفه کوي. ما دا الفاظ درته د دوی ځکه ووی چې ما د هندوانو په مندر کې دننه د هندوانو تقریرونه اورېدلي. ما د سیکانو په ګوردواره کې دننه د سیکانو تقریرونه اورېدلي. ما د انګریزانو په ګلجه کې د انګریزانو تقریرونه اورېدلي. دا ټول څیزونه ما په خپل وخت کې اورېدلي دي او بیا به مې مقابله کوله چې دا زمونږ اسلام څه وایي د هندو مذهب څه وایي زمونږ اسلام څه وایي د سیک مذهب څه وایي زمونږ اسلام څه وایي د انګریز مذهب څه وایي. دا مقابله به مې بیا کوله او نتیجه به مې ترې ایسته. نو د سوات صاحب په لاره روان دی او هندو یې ولیدو رام رام ستوائی گرو کیے سات نام. نو ودرېدو او مریدانو ته یې مخ کو
مریدانو ته وایي چې خال مې د کونډې په مخ ولید. پوهېږئ په پښتو؟ خال مې وایي خال مې د کونډې په مخ ولید، پیغلې دې خوارې شي چې ډېر نږدې خالونه. کونډه ښځه عام طور خال نه وایي او نه زیب و زینت جوړوي ځکه چې میړه یې مړي. اوس پاکستان کې به نه یادوي ځکه چې دلته کونډې ټولې په نالت دي. دا د هغه زمانې نن نه 8 کاله مخکې خبره ده چې خال مې د کونډې په مخ ولید، پیغلې دې خوارې شي چې ډېر نږدې خالونه. مقصد یې څه و؟ مقصد یې دا و چې هندو مې د بت په عبادت چې د مذهب باطل د عبادت باطل، نو په دې باطل عبادت مې په نیمه شپه کې ولیده. مسلمان دې خوار شي چې دغه حقیقي خدای عبادت دې په نیمه شپه کې نه. تاسو خیال راغی؟ عرض دا و چې نن شیعه به هم شبګیر کوي، شپه به رونه یې د غریبانو ټوله. او ما هغوی ته مخامخ ویلی دي چې امام حسین په 72 کسانو باندې ځان نه والی بل بیوالو. تاسو 1400 کاله د ځان والو بیړه تباه کړه، بل چالم سپېړ نه ده ورکړه. کوم شی چې زه په خپل علم او د قرآن او حدیث په رڼا کې صحیح نه ګڼم، هغه خلق خو دې ټوله شپه د امام حسین په عشق کې رونئ. زما او ستا چې ورسره حقیقي عشق دی، نو زما او ستا شپه دې ولې رونه نه وي؟ تاسو خیال راغی؟